الرحمن الرحیم. پرون مونږ او تاسو خبره کړې وه چې په مکان کې څو مذهبونه دي؟ درې. یو مذهب د چاو؟ د متکلمینو، هغه مو وویلې. دویم نظر د افلاطون دی. افلاطون څه شی وایي؟ هوبهو همدقه مخکنی نظر دی چې کم نظر د متکلمینو و. د متکلمینو ویل مکان عبارت دی د چا نه؟ الا دا عبارتو بعد مجرده موهومه چې ډکې د لره الا ابعاد محققه د جسم. خو دا مخکې چې کم بعد پروتو نو دې بعد ته دوی بعد مجرده موهومه ویلی، وی وهمي دی. وهم وی چې دلته ابعاد ثلاثه شته. همدقه تعریف هوبهو افلاطون هم کړی دی، خو افلاطون وی لکه جسم عبارت دی د چانه؟ د هغه بعد مجرده موهومه نه، بعد دی مجرد، خدا ابعاد مجرده محققه دي چې ډکې دی لره ابعاد مجرده ابعاد محققه د جسم. دا جسم کې چې کوم ابعاد محققه نو هلته مخکې خو هم ابعاد محققه و، دوی مرتسه شوي ابعاد محققه وي. فرق صرف په دې یوه نکته کې دی چې مخکې هغې بعد مجرد موهوم ویلی او دوی هغې موهوم چاته بعد ته موهوم نه وی بلکې هغې ته هم مجرد وی. څه ورته وی طالبه؟ دا فرق دی په مابین د مذهب د چا کې؟ د افلاطون کې او په مابین د مذهب د متکلمینو کې. نو ابعاد مجرده موجوده وي، مجرد عن الماده موجوده دي، وهمي محض نه دي. نو د جسم ابعاد مادیه ننوتل په چا کې؟ په ابعاد مجرده او د مکان کې. دقې شي ته څه ویلی کېږي؟ تمکن ویلی کېږي. درېیمه خبره مونږ او تاسو کو دلته مشائیین هغې تعریف د یو مکان کړی او مخکې دا خبره مونږ او تاسو ذکر کړې وه. دوی څه ویل؟ مکان چا؟ تمکن خو دغې شي ته وایي. ښه نو بیا مکان چا ته ویلی کېږي د تعریف په اساس؟ وایي مکان عبارت دی د سطح باطنې د جسم حاوي نه چې تماس یې کړی وي د سطح ظاهرې د جسم محوا سره. دوه سطحې وي که نه؟ یوه سطحه څه شی وه؟ یو طالبه سطحه باطنه وه او یو سطحه ظاهره وه. جسمونه هم دوه وه، یو جسم حاوي او بل جسم محوا. مثلا دا جسم حاوي دی او دا جسم محوا دی، دا مو دواړه سره داسې کېښودل. د دې سطح یوه سطحه ظاهره ده او د سطحه باطنه ده. د دې دا سطحه ظاهره ده او د څه شی ده؟ نو مکان د چا نه عبارت دی؟ سطحه باطنه د جسم حاوي چې تماس یې کړی دی د چا سره؟ د سطح ظاهري د جسم محوا سره. دې ته څه شی ویلی کېږي طالبه؟ مکان ویلی کېږي. نو دوی بیا وایي مکان به په دوو جسمونو کې وي. یو جسم کې مکان نشي راتلی. ولې مکان تعریف څه شی دی؟ چې یو جسم څه شی وي؟ تماس د چا سره وکړي؟ د بل جسم. نو یو جسم به حاوي وي او بل جسم به څه شی وي؟ جسم محوا به وي. چې هر کله خبره مو دې ذهن کې کېناستله د مکان تعریف مو وپېژنده، نو تاسو دلته راشي دا بعد موږ بار بار زده کوو. دا بعد چا ته ویلی کېږي؟ طالبه دا ځان سره یاد کوي. بعد عبارت دی د هغه امتداد نه چې یا دا قائم بالجسم وي او یا قائم بنفسه وي. بعد چا ته وایي؟ هغه امتداد چې یا دا امتداد قائم بنفسه وي او یا قائم وي په چا باندې؟ په جسم باندې. امتداد قائمه بالجسم ته دوی بعد مادي وایي. دا جسم دی، په دې جسم کې امتدادات شته که نه؟ او په دې جسم کې چې کم امتدادات دي نو دې امتداداتو ته دوی څه شی وایي؟ الا بعد مادي ورته وایي. او امتداد قائم بنفسه هغه بعد د مکان دی عند المتکلمین. امتداد قائم بنفسه دا هغه چا قول کو چې چا قول په وجود د خلا کو که نه؟ نو متکلمینو خو قول په وجود د خلا باندې کو. دوی ویل چې په مابین د ځمکې او د اسمان کې څه شی ده سره؟ خلا ده. او په هغې خلا کې ګوره ابعاد پراته دي. هغه ابعاد قائمه بنفسه دې ته متکلمین څه شی وایي طالبه؟ بعد وایي. امتداد قائم بنفسه دا هغه بعد د مکان دی عند المتکلمین یا عند الاشراقیین. اوس دا خبره ثابتول پکار دي چې جسم کې ابعاد شته او دغه بعد د جسم ته بعد مادي وایي او بعد مجرده ورته هم شته. مخکې مو ویلې چې دوی ورته وایي. دلیل ور باندې دا دی. ګورئ دوی وایي دا چا ویل چې دلته بعدونه شته دی؟ وایي ازاج دا شمه نه ده، شمه اذا جعل مربعا ثم مكعبا دا شمه
یو ځل تا مربعه وګرځوله مربعه او بیا د مکعبه وګرځوله نو تغییر د امتداد راغی. مخکې امتداد طالبه څه شی و؟ صغیر و، او اوس امتداد څه شی شي؟ کبیر شي. یو شمه ته یو ځای کې درولې وه نو دا شمه څه شی وه؟ مربعه وه، څلور رکونه وه که نه، داسې نیغه ولاړه خو که دا اوس تا سملوله داسې دې کړله نو مخکې ګوره امتداد پکې و خو امتداد صغیر وه. اوس چې دا کم امتداد پکې راغی نو امتداد صغیر دی که کبیر؟ نو مخکې یو شان امتداد و پکې، اوس پکې څه شی راغی طالبه؟ امتداد کبیر راغی. خو دا امتداد کبیر شو، دلته تغییر د امتداد راغی د یو حال نه بل حال ته مع بقای حقیقت الجسم، سره د بقا د چا نه؟ مخکې امتداد په یو حالت باندې، اوس امتداد په چا باندې دی؟ په بل حالت باندې دی، سره د چا نه؟ د بقا د حقیقت د جسم نه. نو دې ته څه شی ویلی کېږي؟ طالبه بعد ویلی کېږي. نو دا شمه مدوره وه ګورو بیا پکې څه شی راغی طالبه؟ دوباره چې تا کله اوږده کړله سره نو په مکعبه دې کړله نو په دې کې ګوره تغییر د یو حالت نه بل حالت ته راغی سره د بقا د جسم نه. وی معلومیږي دا چې په اجسامو کې امتداد شته او دقه امتداد ته دوی څه شی وی؟ بعد مادي وی. څه ورته وی طالبه؟ یا لکه طالبه مثال راواخله غوړي چې کله جامد شي نو دا غوړي چې کله جامد شه نو صغر د امتداد دی، غوړي کلک شي نو لږ نه، او کله چې دا غوړي ولی شي نو کاسه ډکه نه کي سر ته ورسېږي. نو مخکې ګوره یو حیثیت و، اوس حیثیت څه شی شه؟ بل شه. نو مخکې ګوره غوړي په یو حیثیت باندې، اوس حیثیت جدا شه. مخکې یو امتداد و پکې صغیر، اوس پکې امتداد کبیر راغی. نو دلته امتداد کې تغییر راغی د چا نه؟ د یو حال نه بل حال ته مع بقاء الحقیقت عند الذوبان، سره د بقا د حقیقت نه په وخت چا کې د ویلي کولو کې چې تا دا ویلي کول وکړه نو حقیقت خو باقي دی. او دقه امتداد ته طالبه دوی څه شی وایي؟ بعد مادي وایي. ومپېژنده بعد مادي چې هر کله مو دا خبرې ذهن کې کېناستلې او ابعاد مو وپېژندل نو اوس تاسو راشي دلته د لاندې خپل کتاب ته دی څه وایي؟ ولا يتمكن في مكاننا، او الله تعالی متمکن فی مکان نه دی، متمکن په یو ځای کې نه دی، یو ځای ځان د پاره چې دی مکان نه دی جوړ کړی. ولې؟ لأن التمکن عبارت دی، وی ځکه تمکن چې دی دا عبارت دی د چا نه؟ د نفوذ د بعد نه، فی بعد آخر متوهم او متحقق نه. دا یو څه شی نفوذ د یو بعد راشي په بعد آخر کې عام ده که هغه بل بعد متوهم وي او که دا بل بعد متحقق وي. یو بعد په بل بعد کې نفوذ راغی خو دا بل بعد عام ده که متحقق وي او که موهوم وي. نو که موهوم وي لکه متکلمین چې وایي، څوک چې وایي، او دې طرف ته که بعد محقق وي لکه افلاطون چې وایي. دا د هغې مذهبونو طرف ته اشاره شوله. یسمونه د مسما کوي دی په چا سره؟ په مکان سره. دقې شي ته مکان ویلی کېږي. والبعد عبارت لکه بعد اوس چاته ویلی کېږي؟ و بعد عبارت دی عن امتداد قائم بالجسم، دا هغه امتداد نه چې کم امتداد قائم وي بالجسم، په چا پورې؟ امتداد قائم وي بالجسم، ابعاد مادیه شو. او بنفسه یا د امتداد قائم وي بنفسه نو دا ابعاد مجرده شول. وعند القائلین بوجود الخلاء چې هغه متکلمین دي، متکلمین ویل خلا موجوده ده که نه؟ په دې خلا کې څه شی دي؟ بعدونه شته. نو چې په دې خلا کې بعدونه شته دی نو بعد عبارت دی د دغې امتداد نه چې کم امتداد یا قائم دی تر جسمه پورې، نو دې جسم دې بعد ته بیا کم بعد وایي؟ بعد مادي. او یا دا امتداد قائم دی بنفسه بل شي پورې قائم نه دی نو هلته هم بعد شته دی خو هغې بعد ته بیا دوی بعد مجرده وایي. دا خلا کې دننه بعد شته. تاسو ته پرون ما ویل دا پیاله تا راواخیستله ته یې په دې یو ځای کېږدې خو دلته خو څه شی شته دی؟ بعد شته. دې بعد ته دوی بعد مجرده وایي. مجرده ورته دا معنا وایي چې دا بعد قائم تر چا پورې نه دی؟ تر یو جسمه پورې خو نه دی. په مسله باندې تاسو پوه شولي طالبانو؟ والله تعالی و باری تعالی چې دی منزه منزه دی عن الامتدال د امتداداتنا، او الله تعالی چې دی منزه دی د چانه؟ د مقدار نه. د چانه؟ د مقدار نه. لاستلزامه التجزی، د وجه د استلزام د چانه؟
وی که بالفرض باری تعالی لره بعد ثابت شي امتدادات لره ثابت شي عامه ده که دا امتدادات موهوم وي او که تا امتدادات څه شی وي محقق وي لکه پاس چې مو وویل خو که هر یو امتداد تا خدای تعالی ته ثابت کړي که امتداد محققه و که امتداد موهومه وه ثابتول د امتداداتو باری تعالی لره دا باطل دي ولې باطل دي لاستلزامه التجزي په کوم شي کې چې امتدادات وي طول او عرض عمق وي عامه ده که موهوم وي که محقق نو هغه مستلزم دي چا لره التجزي لره هغه تقسیم قبلوي کوم شی چې تقسیم قبلوي نو طالب څه شی وي هغه حادث وي ولې ځکه تجزي او تقسیم عبارت دی د چا نه طالبه د انعدام د هویت اولانا او د ایجاد د هویتینو اخرینو نه تقسیم چاته وایي انقسام ده تجزي او تقسیم چاته وایي انعدام د هویت اولا او ایجاد د هویتینو اخرینو لکه مثلا دا مڼه وه طالبه خو مخکې یو هویت و چې ته راولګېدلې دا مڼه کټ کوي او د دې په منځ باندې د چاړه کېښودله نو چې چاړه دې کېښودله نیمه مڼه دې یو طرف ته کړله او نیمه مڼه دې چا څه شی کړله نو انعدام د چا راغی د هویت اولا راغی مخکې چې کوم هویت و هغه خو د منځه لاړه او ایجاد د هویتینو اخرینو راغی دو هویتونه نور پیدا شول یو طرف دی خوا پرېوته او بل طرف څه شی شو دی خوا پرېوته او مخکې هویت څه شی و یو وه نو تجزي او انقسام عبارت دی د انعدام د هویت اولا نه او د ایجاد د چا نه د هویتینو اخرینو نو په کوم شي کې چې انعدام راځي نو هغه څه وي حادث وي او الله تعالی حادث نه دی بلکې قدیم دی تجزي او تقسیم د الله تعالی ذات ذکر قبلی چې په تجزي کې انعدام دی نشتوالی د هویت اولا دی او څه شی دی ایجاد د هویتینو اخرینو دی دو هویت نور را پیدا کې او مخکنی هویت څه شی کې معدومه او باری تعالی د دې ټولو نه څه شی دی منزه دی او پاک دی ورنه پوه شوئ تاسو په دې باندې کتاب